الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو نن یوه بهترینه فرموله ښیو چې دغې فرمولې په ذریعې سره تاسو به دې خبرې ته نه محتج کیږئ چې ډېر خلک هغه صاحب نصاب وي، الله تعالی ډېر زیات مال او دولت ورکړی وي، همدارنګې الله تعالی ډېره زیاته پروپرټۍ وغیره ورکړې وي، خو لیکن دغه انسان هرې پیرې هر کال بار بار دغه تپوس کوي چې ما باندې څومره زکات راځي، یعنې ما سره دومره مال او دولت راسره ده، په دې باندې څومره زکات راځي. زما عزتمندو، د زکات معلومونې دپاره یوه بهترینه فرموله ښیي، هغه دا ده چې که چیرې یو انسان صاحب نصاب وي او دې ته الله تعالی دومره زیات مال ورکړی وي چې دغه مال په ذریعې سره دغه مال په وجه باندې د انسان باندې هغه زکات لازمیږي، نو دې انسان سره څومره هم مال او دولت ورسره ده، څومره هم پروپرټۍ وغیره ورسره ده، دا به ټوله پیسو ته واړوي او دغه ټولې پیسې به راجمع کړي او دغه پیسې به 40 حصې باندې تقسیم کړي. نو دې نه څومره هم جواب راغللو، نو دا د انسان دپاره چې کوم مال او دولت ده په هغې باندې زکات شول. مثال کې طور پر یو انسان سره 8 لاک روپۍ ورسره دي، نو دغه 8 لاک روپۍ باندې به زکات څومره وي؟ نو دې دپاره طریقه کار دا ده چې 8 لاک تقسیم 40، نو دې نه جواب راځي 20,000. نو دغه انسان دپاره په دغه 8 لاک روپۍ باندې 20,000 روپۍ زکات هغه لازم شول. همدارنګې څومره هم سړي سره مال او دولت ورسره وي، نو دغه ټولې پیسې به راجمع کړي، 40 حصې باندې به تقسیم کړي، هغې نه کوم جواب راغلو، نو دا د انسان دپاره په دې مال باندې هغه زکات شول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.